حدیثو کې د یو صحابي ذکر راغلی دی. یو صحابیه ده ډیره نیکه بیبي ده. په یو صحابي باندې واده وه. ډیر ښه ژوند دی تېرېده، مزېدار، فراخه، خوشحالۍ سره. یوه شپه خاوند آواز وکړ مال اوبه. بیبي پاڅېده ورله اوبې وله راواغښتې. چې اوبې راوړې هغه پورې نو د هغه بیا سترګې ورغلې وې او هغه اوده شوی و. دا بیبي سر ته یې ودرېده، جامې نیولې دی چې دی اوس په راپاسي اوس په راپاسي اوس په راپاسي. سار شو. سار چې خاوند د معمول مطابق راپاسي چې وی کتل ښځه ورته سر ته ولاړه او جامې د اوبو نیولې دی. وی تا اوبه غوښتې وې د اوبه واله. وی یا د خدای بندې نو ما خو هغه وخت نو زه به دې راپاسولی وم که نه. وی ما وی چې نه ته به د خوب وځې نو ما راپانسولې او دا جام مې نیولې او ما وی چې کله هم ته راپاسې نو چې بیا ته آواز ونه کړې چې یاره مال اوبه. خاوند ډېر زیات خوشحاله شو چې ماله خدای پاک داسې صالح او نیکه بیبي راکړې ده، دومره زما خیال ساتي. ښځې ته وایي زما زړه د تا نه ډېر خوشحاله شو، ته ډېره نیکه او صالحه چې ته څه غواړې نو زه تاله در کوم، ما نه وغواړه. ښځې سوچ کوي، هغې ورته وی بس چې راکې نو طلاق راله راکړه. هغه سړی حیران شو، صحابیه ښځې دا څه کې؟ ما خو دا نه غوښتل چې تا زه خفه کم یا ستا زه خوشحاله کم، نوره زه تا خوشحاله کم، تا زما زړه خوشحاله کم چې زه ستا زړه خوشحاله کم. نو طلاق سره خو زړه خفه کېږي، زما ستا جدایي راځي، دا ته څه کې؟ دا څنګه مطالبه کې؟ هغې ورته وی بس تا خبره وکړه او ما ته ووایي چې طلاق راک، بس طلاق راکوه، خپله واده پوره کړه. هغه ورته وی زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له بلال شو، هغه به راله فیصله وکړي چې څوک را روان شو. دواړه ښځه خاوند پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته را روان شو په لاره باندې. په لاره چې راتلل لار کې یو ګټه چې ته پرته وه، سړي تیندکو خوړ، هغه صحابي را پرېوته او دا خپې خوږ شوه، وینې شوه، وینې ترې روانې شوې. هغه ښځې یې زر زر لوپټه وشلوله، د هغې نه یې وله پټه یې جوړه کړه او خپې پې وله وتړله. چې کله را پاسېده وی زه چې ځو پیغمبر علیه السلام له، هغې ورته وی نه راځه واپس کور ته ځو، بس زه طلاق نه غواړم. خاوند ورته وی نه دی په هغه مخکې خبره باندې پوه شوم او نه د اوس په دې خبره دې پوهېږم، دا ته څه کې، دا څه کله مې راته څه او کله څه وې، زه ستا په قیصه نه پوهېږم. وی راځه کور ته لاړ شو، بیا به دې پوهېږ. چې کور ته رالل، کېناستل، خولۍ وچه شوه. وی وایه دا څه معامله ده؟ وی ګوره تا ماته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث بیان کړی دی، ستا د خولې نه ما اورېدلی دی. تا ماته ویلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم بنده د الله خوښ شي او الله ورسره مینه او محبت وکړي، هغه باندې غمونه او پریشانۍ مصیبتونه داسې را رواني لکه دا اوبه چې د بره نه ښکته راپروزي، داسې تیزۍ سره او داسې ډیر غمونه او پریشانۍ دا په دې بنده باندې را رواني. زموږ ستا ډیر وخت شو چې مونږ یو ځای ژوند تېرو، ستا په کور کې د دولت کمی نشته، د خوراکونو کمی نشته، د خوشحالۍ کمی نشته، هر څه ډیر تیر دي. دا څومره موده چې زما ستا په کور کې وشوه، ما چېرته غم او تکلیف ونه لیده. نو چې غم او تکلیف مې ونه لیده نو زما دا یقین جوړ شو چې د پیغمبر خبره خو دروغ نشي کېدی، خو اندازه داسې ده چې زما دا خاوند فاجر او فاسق دی. زما پتا د فاسق ګومان راغی چې ته د پیغمبر صحابي او پتا یو ذره بر غم او تکلیف نه دی راغلی،
نو پتا باندې زما د فاسق ګمان وشو، د منافق ګمان مې د باندې وشو، ځکه ما تا نه طلاق وغوښته چې طلاق را کوه، ځکه تا باندې اړو غم او پریشانی راځي نه. او اوس چې دا په لاره باندې تلو نو چې تا باندې تکلیف راغی نو بس ما ته یقین راغی چې یاره ته د پیغمبر صحابي او د الله خوښي ځکه چې دی نو تیندک ته وخوړ راغورځېدې خپه دې وینې شوه تکلیف او پریشانی د باندې راله. نو اوس مې یقین راغی چې ته د الله نیک بندې او الله د سره مینه کوي. امتحانات دا په نیکانو او صالحانو خلکو باندې راځي. دا هر سړی په خوله باندې بس دقه خبره ده چې مونږ باندې د الله عذاب دی. که غوړي ګران شي هم د الله عذاب دی، که چینی ګران شي هم د الله عذاب دی، که حکمرانان لږ شانتې خوا دی خوا شي هغه هم د الله عذاب دی. هر طرف نه مونږ وایو د الله عذابونه دي او مونږ پکې ګرفتار یو. که دا غمونه او پریشانۍ په مونږ نه راتلی نو مونږ به د الله خوښ نه وي. خو مطلب دا دی چې مونږ د الله خوښ بندګان یو. الله مونږ سره مینه کوي. دا یقین جوړ کو. زمونږ دا فاسد یقین دی، دا فاسد یقین دا د زړه نه وباسو چې دا د الله عذابونه په مونږ باندې راځي. تاسو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جون ته وګورو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې با حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای میاشتې به تیرې شوې، 3 میاشتې به راوختې، مونږ به وکتې خو زمونږ په نغري کې به اور بل نه شو، زمونږ په نغري کې به شنه بوټي رازرغون شو، دومره به زمونږ په کور کې څه نه پخېدل. مونږ به صرف په 2 تورو څیزونو باندې ګزاره کوله، یو اوبه یو قجوره باندې، په میاشتو میاشتو به نارې تیرولې. د دغه خلکو دغه ژوند دغه رنګې د صحابه کرام هم دغسې حالو. په میاشتو په یوه قجوره یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې دا به یې تیرولې، هسې به یې خوله کې چوپله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شعب ابي طالب کې چې په مسلمانانو باندې کم تکلیف راغی، کم پریشانی رااله، کم لوږه او تنده رااله، جار بچی دا هغه بند. ماشومان د لوږې مړه کېدل، سرمنې به یې خوړې، شنه بوټي ختم شو چې څه یې خوړلې وي، داسې لوږې او تندې په هغوی باندې راغلې. خدا د الله خوښ بندګانو ځکه یې په دا حالت راوسته. ولې صحابه کرام حضرت یعقوب علیه السلام داسې امتحانات پرې رالل، سترګې ړندې شوې د ډېرو غمونو نه. تاسو ګورئ مونږ خو الحمدلله ټیک ټاک یو. که ګراني راغلې ده، که غوړي ګران شوي دي، که چینی ګران شوي دي، که لږ شانتې نور تکلیفونه راغلي دي، اوسه پورې سترګې هم نه دي ړندې شوې، غوږونه هم نه دي کاڼه شوي، ملا هم نه ده راټیټه شوې. دا خبرې خو څه کوي چې د یو کس خوله لا ودرېدلې نه ده چې یاره خوراک ورته نه دی میلاو شوی. د الله نعمتونه دي چې را باندې راورېږي، ښه خوراکونه کوو. څومره چې ګراني راځي نو هغومره مونږ خوراکونه زیاته وو سره، کمې پکې ذره بر نه دی راغلی. نو دا د الله عذاب دی؟ الله عذاب نه دی، دا د الله امتحان دی چې را باندې راوستی دی. تندې را باندې نه ده راوستی، لوږې را باندې نه ده راوستی، تر اوسه پورې یو کس د لوږې نه مړ نه دی. نو تکلیفونو یعقوب علیه السلام ذکر مې کوه، یعقوب علیه السلام سترګې ړندې شوې د ډېره غمه، ملې راټیټه شوه. حضرت جبریل ورته وایي دا ته څه کې، ستا خو سترګې ړندې شوې، ته خو فریاد کې. نو حضرت یعقوب علیه السلام ورته وایي زه ګیله نه کوم، انما اشکو بسی و حزنی الی الله. دا خو زه خپل الله سره هغه مناجات کوم، خپل الله ته خپل جړه فریاد وړاندې کوم.
نور زما خو شکایت نشته. ایو جن سنت طریقه دا شریعت دا وای تاسو باندې چې بیماری راشي ته به دا باندې رااله په سر دې درد راغی بدن دې خوږیږي نو لږ شانته فریاد کوا لږ لږ شانته فریاد کوا چې دا څومره اسویلی ته کې او دا فریاد کې الله پاک دغمره نیکه ستا په نامه اعمال کې لیکي. نه دا مطلوب دی چې سړی لږ شانته فریاد وکړي او دا فریاد چاته خلکو ته نه خدای ته دا فریاد چې یا الله دا بیماری ده دا تکلیف ته دا ستاسو طرفه دی یا الله ته په مال اجر او ثواب راکړي یا الله ته په زما مرتبه اوچته کی. نو غرض مې دا د عزتمندو امتحانات چې څومره راځي تکلیفونه راځي پریشانې راځي هغه ته عذاب نه وایو به زمانن مقصد دا دی چې عذاب نه دی دا الله عذاب نه دی چې موږ د الله په عذاب کې گرفتار یو نه دا موږ د الله خوښ بندگان یو ځکه دا آزمایښونه او تکلیفونه را باندې راوړي چې دا سوچ زموږ بدل شي لکه شان دا هر سړی په خله دغه خبره ده چې عذاب دی او عذاب دی او عذاب دی. عذاب نشته عزتمندو الله دې موږ د عذابونو نه اوساتي. د الله عذاب ته هیڅوک نشي ټینګې دی غرونه وته نشي ټینګې دی موږ څه شي چې د الله عذاب ته بټینګ الله دې په موږ عذابونه نه راولي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت